أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. سورة النساء 126 نمبر آیت ہے. په دې آیات کې الله تعالی د مخکینی دعوی د پاره دلیل ذکر کړی دی. مخکینی دعوه دا و چې د مسلمانانو د ګټې د کامیابی د پاره اهمې نکتې چې وي هغه دوه وي. یو دا ده چې دا کسب ځان الله تعالی ته سپاري او داسې به نه وایي چې زما خپل بدن او زما خپل اختیارات او مرضي، بلکې دې به داسې وایي چې دا کائنات هم د الله دی، زما دا بدن هم د الله دی، ځان به الله ته سپاري. کله ځان الله ته وسپار دغې نه بعد بیا چې کوم عمل کوي کوم اطاعت کوي نو هغه به د شریعت موافق کوي. دا دوه خبرې وي. اوس دغه دوه خبرو د ثابتولو دپاره دا دلیل ذکر کېږي، دلیل عقلي ذکر کېږي چې دا ولې داسې کېږي. وایي نه ځکه چې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص الله دپاره هغه څه دی چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي. یعنې د الله تعالی علم قدرت او سلطنت داسې دی چې د هغې نه ته بهر وتې نه شي. د الله تعالی بادشاهي کې دننه موجود دي نو مجبور یې چې د بادشاه نظام ومني، دغه خبره واوري. نو دا پته اله د دې خود مختاري کولی چې کله د الله تعالی د ځمکې نه بار شوی وي، د اسمان نه بار شوی، د علم او د قدرت نه بار شوی وي او دا ټول نظام دې په خپل لاس کې اخیستی وي، نو بیا که د خپله خوښه کول ممکنه وه. خو چونکې داسې نه شي کولی، د الله تعالی د سلطنت او د قدرت نه بار کېدی نه شي، نو په دې وجه باندې دلته کې به اوس ځان عمل الله ته وسپاري او عمل کې به طریقه هم د شریعت موافق کې د عقلي دلیل شو. وکان الله بكل شیء محیطا، او دی الله تعالی هر څه لر راګیرونکی، یعنی هر شی د الله تعالی د علم او د قدرت لاندې دی، څوک دې بار کېدی نه شي. د الله تعالی علم او قدرت دا دواړه چې کوم دي نو در دې سبب وګرځېدل چې انسان به د الله مني، د بل چا به نه مني. ویستفتونک فی النساء، او تپوس کوي دا خلک ستان ای پیغمبر په باره د زنانو کې. د زنانو مسائل تقریبا سورة النساء 3 نمبر آیت کې تیر شوي او د هغې تپوسونه دا و چې کله به خلکو داسې کوله چې میراث کې به زنانه پاتې شولې، چې هغه زنانه به مالداره وي او د رنګ او صحت نه به برابر وي، نو نکاح بیا ورسره وکړو. خو د نکاح نه وروسته د هغې میراث او مهر بیا ولې نه ورکاوه. دغه شان چې کله به د نکاح زړه ورسره برابر نه و، د هغه د رنګ نه به برابر نه وي او مال به یې ډېر لرو، نو بیا به ورسره نکاح هم نه کوو، بل چا له به نکاح هم نه ورکولې چې دا مال بل چا ته منتقل نه شي. دغه شان ده کې دریم نمبر مسله په جهالت کې دا وه، د هغوی عقیده دا وه چې میراث به هغه چا ته میلاویږي څوک به جنګ کې حصه اخیستی شي، توره وهلی شي، اسمانې سورلي کولی شي. نو په دغه قاعدې مطابق به هغې سپینګیرو له ماشومانو له هم میراث نه ورکوو، زنانانو له به هم نه ورکوو چې دا توره نه شي والده جنګ نه شي کولی. هغې بېل میراث د هغه چا کار دی چې څوک د وطن حفاظت کولی شي او جنګونه کولی شي. دا سوالات چې کوم دي نو دا به کېدل مخکې به سورة النساء 3 نمبر آیات کې د دې ځینې ذکر شوی دی. دلته الله تعالی وایي قل الله یفتیکم فیهن، ورته ووایي ای پیغمبره چې الله تعالی جواب درکړي تاسو له فیهن په باره د دغې زنانو او ماشومانو کې، په باره د زنانو کې چې زنانو څه حکم دی. وما یتلی علیکم، او هغه چې تلاوت کېږي په تاسو باندې فی الکتاب، په کتاب کې. د دې صورت په اول سر کې 3 نمبر آیت چې کوم تاسو باندې لوستلی کېږي نو هغه هم تاسو له جواب درکوي. هغه آیت کې هم تاسو جواب موجود دی. فی یتامی النساء، په باره د یتیمانانو زنانو کې، اللاتی هغه لا تؤتونهن چې تاسو نه ورکوئ هغوی ته ما هغه څه کتب لهن چې مقرر شوي د هغوی دپاره، وترغبون او تاسې مینه لرئ ان تنکحوهن چې نکاح ورسره وکئ. یعنې د دې سوال جواب تاسو له درکوي چې تاسو د هغه زنانو سره چې نکاح ورسره کوئ خو د هغې حقونه بیا ورکوئ، نو د هغې میراث او مهر بیا نه منئ تاسو. والمستضعفین من الولدان، او هغه کمزوري د ماشومانو نه، ماشومان چې کم کمزوري واړئ د هغې باره کې هم تاسو له جواب درکوي. وان تقوموا للیتامى بالقسط،
او دا چې تاسو قایم شئ د باره د یتیمانانو په انصاف سره. د دې خبرې دپاره هم تاسو له جواب درکوي. وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. هغه چې تاسو یې کوئ د څه قسم نیکۍ نه یقین الله تعالی په هغې باندې خبر دی. د دې حاصل دا شو چې هغه احکام چې سورة النساء په 3 نمبر آیت کې تېر شوي دي هغه ستاسو د سوالونو جوابونه دي. اول ته کې د هغې جوابونه وګورئ، یوازې تلاوت کېږي نه بلکې دا ستاسو لپاره مستقل احکام دي او دغه د الله تعالی وینا ده. نو زنانه او ماشومانو دپاره د هغوی چې کوم حقونه دي هلته ذکر شوي دي، په هغې باندې به تاسو عمل کوئ. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، او که یریدله یوه زنانه من بعلها د خپل خاوند نه نشوزا د بد اخلاقۍ، چې دغه اخلاقي معیار داسې و چې د برداشت کولو نه و، او اعراضا یا د مخ اړولو، یعنې ښکاره بد اخلاقي نه کوله خو په زړه کې نفرت لارو د ښځې نه. د دې مسالې تعلق د 38 تقریبا 34 نمبر آیت سره دی. سورة النساء 34 نمبر آیت کې داسې مسله د زنانو باره کې تېره شوې ده چې کله د خاوند او د ښځې منځ کې تعلقات خراب سنجل وکېږي، خو هلته کې یو اړخ ذکر شوی، دلته کې بل اړخ ذکر شوی دی. هلته دا مسله ذکر شوې چې کله ښځه بد اخلاقه وي نو سړی به سنجل کوي، نو هغې د صحیح کولو دپاره او دغه بد اخلاقي او دغه کمزورۍ د ښځې په اختیار کې وي، ښځې لرې کولی هم شي. یو دا چې کمزوري د ښځې له طرف نه وي، دویمه دا چې کمزوري د ښځې په اختیار کې لرې کولی شي. ځینې کمزوري داسې د ښځې د اختیار نه وي، لکه فرض که یو زنانه داسې د عمر ډېر زیات دی او د خاوند عمر په هغه لیول باندې نه دی، نو خاوند ورسره نه لګي مثال په طور، دا اوس د ښځې د وس خبره نه ده، دا د ښځې کمزوري ده خو د ښځې د اختیار خبره نه ده. یا د ښځې رنګ برابر نه دی، د خاوند خوښه نه ده، نو دا د ښځې د اختیار خبره نه ده. نو هلته دا مسله ذکر شوه چې کمزوري د ښځې له طرف نه وي او دغه کمزوري به د ښځې په اختیار کې وي، ښځې به لرې کولی شي. هغې دپاره شریعت طریقه ښودلې وه چې اول به ته نصیحت وکړي، که نصیحت سره ټیک شوه خو صحیح ده، که صحیح نه شوه نو بیا به د هغې سره به بایکاټ وکړي، وبه وهي مناسب وال به وله ورکړي، که وهلو سره صحیح نه شو بیا به سره بایکاټ وکړي. دې ذکر کې دغې مسلې بل اړخ ذکر کېږي. بل اړخ یې داسې ذکر کېږي چې زنانه په خپله باندې ټیک ده خو خاوند چې کوم دی نو هغه د دې نه اعراض کوي یا بد اخلاقي ورسره کوي، دلته به سنچل کېږي. او مسله په هغه وخت کې را پیدا شوله چې کوم وخت د زنانه کمزورۍ غیر اختیاري وي، هغې به اختیار نه بار وي، هغې حل کولی نه شوې. او غیر اختیاري مسایل تاسو ته ما وویل چې په دغه طریقه باندې دي نو هغې لرې کولی نه شي. او په دې مسله کې خاوند یو حد پورې په حق هم دی او یو حد پورې ښځه هم په حقه ده، ځکه د هغې نه څنګه لرې کړي دا مسایل خو هغه حل کولی هم نه شي زنانه. دې ځکه چې شریعت دې دپاره طریقه ښودله چې تاسو به څنګه چل وکړي او دا مسله به څنګه حل کړي. ځکه دا کورنۍ مسله چې کله حل نشي د کورنۍ ژوند نه بیا جهنم جوړېږي او دا بیا دا مسله اوږدېږي، قومي جګړو ته رسېږي او بیا یو ناشنا ناسور ته جوړېږي. نو شریعت د مسلمانانو اندروني ژوند حل کول غواړي چې دوی صرف عبادت لپاره وزګار یا د جنګ جګړو کورنۍ جنګ جګړو نه وزګار خلاصي او دغه شان ده کې د دشمن مقابله کې دوی برابري تیاري. نو دلته کې الله تعالی وایي وإن امرأة خافت من بعلها، که یوه زنانه یریدله د خپل خاوند نه نشوزا د بد اخلاقۍ او اعراضا یا د مخ اړولو، یا د خاوند اخلاق خراب دي یا په زنانه کې داسې کمزورۍ ده چې دغه خاوند ورسره طبیعت نه لګي، بد اخلاقي نه کوي خو لګي ورسره نه. فلا جناح علیهما ان یصلحا، نو هېڅ ګناه نشته دی په دې دواړو باندې، په دې ښځې خاوند باندې ان یصلحا چې اصلاح وکړي، صلح وکړي، بینهما په خپل منځ کې صلحا په صلح کولو سره. د هغې طریقه دا شوله که کمزوري د زنانه طرف نه وه او زنانه د کمزوري لرې کولی نه شوه، نو نارینه خو خامخا به داسې کوي چې بس اعراض کوي، دې سره نه لګي، بل نکاح به کول غواړي. نو که دغه بل نکاح د نارینه د وسې کولی شي نو د اورنۍ زنانه به خود اجازه ورکړي. دغه شان که د دویم نکاح د وسې نه نو نارینه په دې باندې مجبوره دی چې دا یو طلاق کړي، طلاق کې بیا بله واخلي چې خرچه ورته برابر شي. نو په دې ټایم کې به دا زنانه ورسره صلح وکړي او صلح به داسې وکړي ورته به ووایي چې فرض که ماله طلاق خالي مه راکوه، زه په نکاح کې پاتې شم او د هغې په عوض کې چې کوم دی زما مهر ستا شو یا دا د ته بله زنانه واخله خیر دی، زه به د هغې سره حساب نه کوم، کم مساوات چې دغه مساوات مطالبه به زما نه وي مثال به ته ورباندې او بل نکاح وکړه خیر دی. نو خپل ځینې جایز حق به راواري خاوند ته به یې وبخي، چې کله دغه جایز حق یې خاوند ته وبخي خاوند اوس په دې باندې راضي شو نو په دې کې څه ګناه نشته.
دا ګناه نشتواله ټکی ورته ځکه ذکر شو چې دا سره کې مشابه دي د رشوت سره، خو دا رشوت نه دی. چې رشوت نه دی نو الله تعالی وایي فلا جناح علیهما، هیڅ ګناه نشته په دې باندې چې زنانه خپل ځینې حقونه نارینه ته وبخي او د هغې په عوض کې نارینه د په نکاح کې پاتې کړي. دا ټیک خبره ده. دویمه خبره دا ده چې ان یصلح بینهما صلحا، دا دواړه صلح وکړي په خپل منځ کې په صلح کولو سره. تفسیر مظهري وایي چې په دې کې یو بله مسله ته معلومیږي، هغه دا ده چې کله د خاوند او د ښځې منځ کې بې اتفاقي راشي نو د بې اتفاقۍ د حل کولو دپاره به دغه نارینه او زنانه کښېني په خپله منځونو کې په خپله به صلح وکړي، به دوه کسه به صلح وکړي. په دې کې به دریم کس نه شامله او دریم کس له نه دي پکار چې پر دغو مسلو کورونو مسلو کې ګوتې ووهي، هېڅ چا له پکار نه ده. په دې وجه کمو ځایونو کې چې اختلاف او لانجه راشي نو زنانه او وروڼو له هم غیرتونه وچې غیرتونه نه دي پکارو، څو پورې چې هغوی راغوښتلي نه یې به صلح کې کېنولي نه او د نارینه طرف نه چې کوم خلک هغه خاوند طرف نه هغوی هم د وچې غیرتونه نه دي پکار، بلکې تفسیر مظهري وایي چې دا صلح به دوی په خپل منځ کې وکړي، د دریم کس پکې نه مداخلت نه کوي. ځکه چې دریم کس کله مداخلت وکړي اکثر یې داسې کېږي چې خلک پر دې خبرې ورانوي، پر دې مسلې ورانوي جوړوي یې نه، یا تجربه نه یا به شیطاني غالب شي، نو دغه صلح ولې خرابه کړې وړې کړي. او دویمه خبره دا ده که دا سړی پارس که مخلص سمې دا صلح ورلون کي، تفسیر مظهري وایي کمزوري پکې دا راوځي چې د نارینه او زنانه پټ عیبونه به بل چا ته څرګند شي، دریم کس ته به څرګند شي. او چې کله یې سره اختلاف راغی دا کس به خامخا د رشتې سړی خپل سړی به چې کله یې اختلاف راغی دا پیغور به راوباسي بیا. نو په دې وجه باندې ان یصلح بینهما صلحا، صلح په خپل منځونو کې په خپله باندې وکړي. والصلح خیر، او صلح کول غوره کار دی. په دې معنی بیا خاوند هم خوشحالي ښځه هم پرې خوشحالي. واحضرت الانفس الشح، او حاضر شوی د نفسونو ته، حاضر شوی د نفسونه الشح بخل. شح بخل ته هم وایي او دا حرص ته هم ویل کېږي، مشهوره معنی دا حرص. معرب القرآن د حرص په معنا سره اخیستی دی. د دې حاصل دا دی چې په نارینه کې هم حرص وي، په زنانه کې هم حرص وي. دغه حرص چې کوم دی نو دغه دواړو حرص تقاضا دا ده، یعنې دغه حرص مطابق عمل دا دی چې دواړه صلح ته کېنولی شي. که فرض که نارینه د دوه ښځو ساتلو وس نه لري نو بس ښځه د ځینې حقونه ورته وبخي، او که دغه شان خاوند د ښځې مطالبې زیاتې وي او هغه د برداشت کولو نه وي نو بیا ښځې مطالبې زیاتې وي او طلاق ته خبره رسوله، جدایي خبره یې کوله، نو په دغه ټایم کې د سړي څه به خبره وشي چې ته ورسره ګزاره وکړه، که وس یې کېده نو ګزاره ورسره وکړه. په دې طریقه باندې به دواړه د خپلو حدونو نه لږ راکم کړی شي. چې دواړه د خپلو حدونو نه راکم کړی شي نو په دې منځ کې به صلح برابر شي. اوس که داسې وشي چې زنانه له طلاق غوښتونکې نه ده، طلاق نه غواړي، هغه غواړي چې په نکاح کې پاتې شي، دی حرص دی، خو خاوند تقاضا دا ده چې هغه دوه ښځې ساتلی نه شي، غربت یې دی، یا دواړو حقونه پوره کولی نه شي، نو هغه مجبور ده چې طلاق ورکړي. نو په دې ټایم کې چې ته داسې وکړي چې زنانه ته وایي ته خپل حقونه پرېږدوه، ځینې پرېږدوه، او نارینه ته ووایي چې ته ګزاره وکړه د ښځه په طلاق کې په نکاح کې پاتې مې طلاقوه، ځینې حقونه ورله ورکوه، فرض کړه روټۍ ورله ورکوه، یوه کمره ورته حواله کړه، ځینې حقونه ورته د خاوند نه واخلي. نو په دې منځ کې د سړي حرص به دا چې یاره به موږ ته کړه د ښځه پاتې شو، ډېر حقونه یې راته پرېښودل، به موږ ته کړه ته پاتې شو، نو هغه به هم خوشحاله شي او زنانه به هم خوشحاله شي. زما خو طلاق نه غوښتل، خیر دی طلاق زما ډېر بدې شي، ډېر حقونه د زما نه لاړم شي، خو چې طلاق په نکاح کې پاتې شم. نو دغه دواړه حرصونه چې راجمع شي نو نتیجه یې څه شی راوځي؟ صلح راوځي. نو ځکه وایي چې والصلح خیر، صلح غوره ده، ځکه چې نفسونو ته حرص حاضر دی، په نفسونو کې حرص شته، دغه حرصونو تقاضا دا دی دواړه د کېنولی شي او د خپل حدونو نه راکم کړی شي چې هغه جایز مطالبې ومنلی شي. دا خو د عدالت په سره شو. خو الله تعالی وایي وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. دا خطاب په تحسینو کې خطاب نارینه ته دی. نارینه ته د خطاب دا دی چې وان تحسنوا که تاسو احسان او ښېګڼه وکړئ د زنانو سره. څه مطلب؟ زنانو کې ډېرې کمزورۍ شته دی چې هغې تاسو په کمزورو باندې خپوي، یعنې د عمر په اعتبار سره یا د رنګ په اعتبار سره یا د قابلیت او صلاحیت په اعتبار سره کمزورۍ دي. دغه کمزوري خو ته مجبوره کړی دی ته چې دا پرېږدي بله واخلي، یا د هغه د خپلو حدونو نه راکمه کړي او د هغې خپل حقونه تا ته وبخي، معاف یې ته کړي. خو ته داسې وکړې چې دا ټول اړ څه پرېږدي په خپل ځای باندې، ښځه طلاق هم نه کړي او صلح دې هم کښېننې، د هغې حقونه ځان ته پرې معاف هم نه کړي، بلکې دغه ټولې کمزورۍ یې برداشت کړي. دغه کومې کمزورۍ چې په د زنانه کې دي دغه برداشت کړي
او د هغې خپل در نه پوره حقونه هغې ته حواله کړي، حقونه را کمې نه، بد اخلاقي ورسره نه کوي، اعراض دې نه کوي او د هغې پوره حقونه ادا کړي او برداشت کوي. نو الله تعالی وایي دا کار چې ستاسو کوم دی نو الله تعالی بما تعملون خبیره، په دې باندې الله تعالی خبر دی. معرف القرآن وایي دې کې یو بلې نکتې ته اشاره ده، هغه دا ده چې کله تر زنانه کمزورۍ برداشت کړي نو واقع خبره به خپایي خود برداشت کړي، به تا یو حد پورې په دې کې مشکلات دي، یا به د هغې صلاحیتونه کمزوري، د کور نظام به صحیح نشي چلولی، یا به بله مسله یا بله مسله هره مسله چې خو چې کله مسله وي نو تا ته به تکلیف وي چې دغه مسله ته کله برداشت کړي او طلاق وانه چې د هغې حقونه به ځان ته پرې معاف نه کړي، سوري ته مجبوره نه کړي، نو ته به تکلیف تیارې خامخا چې کله ته تکلیف تیارې نو د دې الله تعالی دومره اجر درکوي چې کان بما تعملون خبیره. الله تعالی په هغې باندې خبر تاسو ته نه خبر، هغې وضاحت یې ونه کړو چې تاسو له به بدله درکوي یا هغه عوض به څومره وي. معرف القرآن وایي دا به اشاره دی خبرې ته د دې عوض ډېر زیات دی، تاسو د تصور نه اخوارې، تاسو د علم نه اخوارې، تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ، نو خو دومره ده چې بس الله ته معلوم دی، الله تعالی به درکوي دومره شوله. نو دا نارینهو ته نصیحت شو، نارینهو ته هغوی ته خطاب شو چې د زنانو کمزورۍ برداشت کوئ او چې کومې کمزورۍ د هغې د لرې کولو د وس نه بهر دی هغه برداشت کوئ، مې طلاقوئ، مې تنګوئ، مو سره بد اخلاقي کوئ، خپل حقونه ورته پوره حواله کوئ. که په دې لاره کې تاسو ته کوم تکلیف او کړاو راځي د هغې اجر به الله تعالی درکوي او داسې اجر به درله درکوي چې هغه الله تعالی ته معلوم دی، تاسو ته نه دی معلوم. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. دا هغه مسله ذکر کیږي چې په کم کې نارینه چې کم دی نو معذور دی او هغه نارینه هغه په سر باندې رسولی نشي. د دې حاصل دا دی چې کم نارینه دوه زنانه لري، د دوه نه زیاتې لري، مطلب د یوې نه باره زیاتې، سړی په دې باندې مکلف ده چې په دې کې به عدل او انصاف به قایم کړی. مخکې سورة النساء په اولني ځایونو کې دا سبقونه تېر شوي دي چې کم کس عدل او انصاف کولی شي نو څلورو پورې زنانو سره نکاح کولی شي، خو عدل او انصاف پې لازمي دی، د هغې حقونو کې به ذره کوتاهي د یو بل نه به کم او زیات کوتاهي به سره نه کوي. حدیث کې دی چې کم کس د یوې نه زیاتې زنانه لري او منځ کې فرق کوي، یوې ته زیاته اهمیت ورکوي بلې ته اهمیت نه ورکوي، یا ځینې ځایونو کې داسې چې یوه زنانه چې هغه د کور کار دپاره بله د غره نه ګېډي راوړي زمینداري کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ باندې دا سړی راپاڅېږي د قبر نه او ټول اعمال یې صحیح خو صرف دا کار یې کمزوری، نو باقاعده به دا یو طرف یې پالج والی معذوره به وي او ښکاره به معلومېږي د هغه سړی دی چې د ښځې نه یېرېدو یوې ښځې طرف ته یې زیاته ګټه کړې ده او بلې ښځې سره یې زیاتی کړې دی، نو یو طرف یې معذور یې پالج به والی. د هغې نه علاوه دا مستقل دی، یوې زنانه مجرم دی، د هغې حقونه یې ضبط کړي دي، که هغې نه بخي د هغې پورې به سزاګانې تیاري تر څو پورې چې د زنانه معاف کړې نه وي. هغې د عدل د انصاف بحث مخکې تېر شوی دی، خو هغه ځایونه ذکر کېږي چې کوم ځایونه کې دغه برابروالی او مساوات د سړي د وسې نه وي نو هغه ځای کې به سنچر کېږي. اوس کوم برابري او مساوات د انسان د نارینه د وسې نه دي هغه دا دي ظاهري مساوات په سړي باندې فرض عین دی، که یې ونه کړو نو پالج به قیامت کې وهي معذوره به او دا به د یوې ښځې مجرم پاتې کېږي. خو چې کوم غیر اختیاري مساوات دی لکه د سړي یو زنانه سره ډېر طبیعت لګي خوښې ده او بلې دومره نه خوښېږي، اوس دا خوښېدل نه خوښېدل دا زړه خبره ده او دا د انسان د وس نه بار خبره ده، انسان به دې کې مداخلت نشي کولی. نو په دې ځای کې دا انسان به دې باندې مکلف نه دی چې د دوه سره به دا محبت یو شان ساتي، دا نشي کولی او په دې باندې انسان مکلف نه دی. انسان په کوم څه باندې مکلف دی؟ په مساوات ظاهري باندې مکلف دی چې کم خرچه دا ورکوي، کم حقونه ادا کوي، نو په ادایګۍ کې به دا مساوات کوي. کم چې د باطني خبرې دي او غیر اختیاري خبرې دي، په غیر اختیاري خبرو کې د سړی چې کم دی نارینه دا مکلف نه دی او په دې باندې الله تعالی نه نیسي. نو په دې ځای کې باطني غیر اختیاري مساوات ذکر کېږي. الله تعالی وایي ولن تستطيعوا، تاسو هیڅ کله طاقت نه لرئ ان تعدلوا بین النساء، چې تاسو مساوات راولئ په منځ د ښځو کې، هغه مساوات چې کم غیر اختیاري دي. ولو حرصتم، اگر چې تاسو ډېر هم حرص وکئ، بیا هم پکې د زوی سبا مینه سیبای د بلې سبا کمای، د یوې صلاحیتونه به ډېري، د بلې قابلیت به ډېري، چالاکي به ډېری، نور صفتونه به لري، د بلې هغه خامخا کمزوري لږ به وي، نو په هغې وجه باندې به محبت طرف ته مایل شي. خو اوس چې کله دا محبت طرف ته کې لاړ او تاسو هغې کې خو مکلف نه یې، خیر دی، غیر اختیاري و. فلا تمیلوا کل المیل، تاسو به نه مایل کېږئ کل المیل پوره مایل کېدلو سره،
د دې مطلب دا ده چې دغه غیر اختیاري کم محبت او غیر اختیاري مساوات شو باقي چې الله تعالی ته نه نیولې او د یو سره سیوا او د هغې په تقاضا باندې په ظاهري مساوات کې به تاسو یو طرف ته کږېږئ نه چې یوه هم خوښه ده هغې سره ډېرې ښېګړې کوئ ډېر احسانات ورسره کوئ کم از کم چې زړه نه لګي د هغې سره زیاتې کوئ کمې ورسره کوئ دا کار به نه کوئ په ظاهري مساوات کې تاسو مکلف یئ او په باطني کې تاسو مکلف نه یئ کوم چې غیر اختیاري دی نو اصل نه چې د غیر اختیاري مساوات چې تاسو ته معاف او تاسو د وسې نه هغه تاسو دې ته مجبور نه کړو دا ظاهري مساوات چې کوم دی باقي د نه کوتاهي ونه شي دا مطلب دی نو الله تعالی وی ولو حرستم اگر چې تاسو ډېر هم حرص وکړئ فلا تمیلون تاسو به نه کږېږئ کل المیل پوره کږېدلو سره یو طرف فتذروها چې پرېږدئ دا یوه زنانه چې کوم زړه نه لګي کالمعلقتې په شان د زرندې شوي زرندې ته ویل کېږي چې نه باره یو نه کوزئ منځ کې خلا کې راشي نو دغه شان دغه زنانه هم داسې شوي که زرنده شوي چې څه مطلب نه به دې ته ښځه ویلی کېږي داسې سړی نه شي ویلی چې دا شادي شدار او خاوند لري او حقونه لري ځکه چې هغې حقونه خو سړي به ادا کېږي نه او نه سړی داسې ویلی چې د ازاده ښځه ده ځکه ازاده خو هم نه بل خاوند هم نه شي کولی نو دا اوس نه ازاده شوله او نه شادي شده شوله دې منځ کې شوله دا کار به نه کوئ دا ظلم دی وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا او که تاسو اصلاح وکړئ په منځ د زنانه او نارینهو کې وتتقوا او پرهیزګاري وکړئ د زنانه او حقونو د وښلو نه ځان وساتئ فإن الله كان غفورا رحيما یقینا الله تعالی دې بخون کې او رحم کوونکی دې بخون کې او رحم کوونکی کی اشاره دې خبرې ته شوله چې مخکینی دور کې تاسو نه کمی کوتاهي شوي د اسلام نه وړاندې په جهالت سره یا د اسلام په دور کې تاسو نه کوتاهیانې شوي دي هغه کوتاهیانې داسې دي چې زنانه تاسو معاف کړي دي چې زنانه معاف کړي دي نو الله تعالی هم کان غفور الرحیم دا بخون کې او رحم کوونکی الله تعالی طرف نه هم تاسو معاف کړي د صلح نه بعد چې هغه معاف کړي بس تاسو الله هم معاف کړي معاف کړي